چا هم چې یتیم بچی سره ښېګړه وکړلې، یتیم بچی صحیح پرورش یې وکړلې، یتیم بچی ته خپل حق ورکړی، زیاتی نه چې یتیم بچی کوم حق ورسره کېږي هغه حق یې ورکړلی. بیا دغه سړی دې داسې ووایي زه مؤمن یم، زه جنتي یم. ولې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انا وکافل الیتیم هکذا واشار بالسبابه والوسطى وفرج بینهما. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کم یو سړی د یتیم پرورش کوي، زه به په جنت کې د سره داسې ولاړ وم، زه به شفاعت کوم رب ذوالجلال ته. مؤمن خوشولی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت کوي، جنتی هم شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چا شفاعت کړي هغه د پر جنت واجب ده. دا خبر هم کړی و چې یتیم بچی ته حق نه ورکول، یتیم بچی نه حق خوړل، د یتیم بچی په ځمکې قبضه کول، دغه په مال جایداد باندې قبضه کول، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم فرعون او ابو جهل دا د هغه مرتبه برابر سړی دی. بیا ولې؟ ځکه چې هغه به دا کردار اختیار کولی چې یتیم بچی په ځمکې به قبضه کولی، یتیم مال به راخیستلی چې زه تو نن د یتیم بچی په ځمکې قبضه کوو، هغه نه مال اخلو خوري. خو ما او ته ځان ته مسلمان هم وایو بیا هم دا کارونه کوو، او کافر و هغه به دا کارونه کولو، بیا ما او ته په هغه کې څه فرق پاتې شولی. کله به چې یو سړی وفات کېدلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانې نه مخکې، کله به چې یو سړی وفات کېدلی د ابو جهل به سر ته ورته ناست و چې څو پرې مې میراث ورنه اخیستی نه و، څو پر به مال دولت باندې قبضه نه ورنه کړی، پرې خولې نه ور چې کله به مال او دولت ورنه واخیستلی ورته ویل به چې تا بچو پرورش به زه کوم، تا بچو ته به زه حق ورکوم، او چې کله به هغه وفات شوی بیا به یې نه ورکولی. لکه څنګه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د یو یتیم بچی راغلی و، ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو جهل د ما پلار نه مال اخیستی، دولت یې ورنه اخیستی، ځمکه یې ورنه اخیستی، ما ته اوس خپل مال او دولت نه راکوي، ځمکه نه راکوي، ته راسره ورشه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله ورغلی ورسره بیا هم انکار وکړي، حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دښمن و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم قتل پسې به شورېدلی، او بیا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یتیم بچی د خطره ورغلی، هغه ظلم بیا هم ورنه کړی. رب ذوالجلال نبی کریم صلی الله علیه وسلم یادونه یې کړو دا هغه ظالم سړی ده چې یتیم بچی مال یې اخیستی. وګوره چې ابو جهل دا کارونه کول چې زه تو دا کارونه کوم، سره د ایمان ما او ته پکې فرق پاتې شو، څه فرق پاتې شولی؟ همدارنګه د قرآن او میراث ته خور در سره میراث کې ما او تا سره کوم حصه وي چې هغه نه ورکوو زه تو، بیا ما او ته به څه حشر وي؟ بیا خپل ایمان باندې لږ سوچ وکړه. رب ذوالجلال خپل کلام مبارک کلام کې فرمایي کم یو انسان د یتیم بچی مال خوړلی، کم یو انسان د قرآن و میراث خوړلی، انما یاکلون فی بطونهم نارا. رب ذوالجلال فرمایي دغه انسان خپل خېټه د جهنم اور یې واچولی چې کوم انسان د خور میراث خېټې ته واچولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې دوی واقع پیښ شولې. اوس ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ وفات شولې، اذن یو مشوم بچی پاتې شو، دوی زنانه بچی ته پاتې شو، یوه بیبي پاتې شوه. دا چې څنګه وفات کېدلی تر زمانه په میراث باندې قبضه وکړله. اوس د اوس رضی الله تعالی عنہ بیبي دې دا سوچ کولی چې ما بچی دي، خدای تر زمانه دوی ته په نکاح ورکم، خیر دغه میراث باندې قبضه کړې وي. دی ورته خپل بچی پیښ کړي چې ما بچی سره نکاح وکړو، هغه انکار وکړي چې موږ دې سره نکاح نه کوو. دا ډېره پریشانه شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغله، ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خاوند وفات شوی ده، ما یو مشوم بچی پاتې ده، دوی مې زنانه بچی پاتې دي، یوازې زه پاتې یم، موږ د خوراک څښاک د خرچې هېڅ بندوبست نشته ده چې کوم مال او جایداد و په هغو باندې خو تر زمانو قبضه کړې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فورا راوغوښتل، ورنه میراث یې راواخیستلی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اوس رضی الله تعالی عنہ بیبي او بچی ښځې بچیو ته او بچي ته حصه ورکړه، وایي دې کې تاسو میراث حصه چېرته ده چې تاسو پرې قبضه کړې ده. مونږ هم درنګ یو، که چېرته مونږ یو ځای کې کمزوری انسان وګورو، یتیم وګورو، بیا په مال مونږ تاسو قبضه کوو. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانې کې بله واقعه پیښ شوه. سعد بن ربیع رضی الله تعالی عنہ په جنگ احد کې شهید شولې. اذن دوی زنانه بچی پاتې شوه، یوه بیبي ورنه پاتې وه. دې په میراث باندې ترې قبضه وکړله.
دا نبی کریم صلی الله علیه و وسلم دراو چې یا رسول الله صلی الله علیه و وسلم په زمانه جاهلیت کې به کفارو دا طریقه اختیار کوله چې کله به یو سړی وفات شو هغه یتیم مال خپل پلار میراث کې به یتیم بچی ته حصہ نه ورکوله، لورانو ته به حصہ نه ورکوله، ښځې ته به حصہ نه ورکولی. که چېرته ځوان بچی به و هغه ته به په دې شرط باندې خپل پلار میراث کې به په دشر حصہ ورکولی. که چېرته موږ چا سره جنګ راځي ته به موږ سره په جنګ کې شرکت کې به موږ میراث کې حصہ درکوو، ورنه هسې نه درکوو. ماشوم بچی ته حصہ نه وه په زمانه جاهلیت کې، ماشوم بچی ته د پلار په میراث کې حصہ نه ورکولی، لورانو ته حصہ نه وه، بیبي ته حصہ نه وه. ظلم یو رواج قایم و. نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ته سعد ابن ربیع رضی الله تعالی عنہ بیبي ورته راغله، وی یا رسول الله صلی الله علیه و وسلم زما خاوند خو تاسو جنگ احد کې شهید شوی، دوی بچی پاتې دي، یو زه پاتې یم، میراث باندې تر قبضه کړی ده، څه صورت اختیار کو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوی غوښتلې په خپل لاس ورته میراث تقسیم کړلی. اتمه حصہ بیبي ته ورکړله چې کومې د لورانو حصہ کېدلې هغه لورانو ته ورنه ورکړلې، او چې کوم بکی پاتې شوی دی دا ته سره واخله. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل لاس ورته میراث تقسیم کړي. ما او تا دا کار نه کوو. زه اوس سورې مخکې کرک ته لاړم، سورې مخکې زه کرک ته لاړم، یو کس راته یوه خبره بیان کړله راته، قسم بالله په زړه کې مې اور ولګېدلی چې موږ پښتانه ځکه ذلیلېږو چې موږ دا کارونه کوو. راته خبرې بیان کولې چې یو کس نه مې راته واخیستل، ما پېژندلی، وی چې مولوي صاحب پلونکي انسان دا دو ورونو ځمکه خرڅه کړله، خورانو ته یې داسې یو چدر یې راته راواخیستلی، وی چې مولوي صاحب وی دومره قدر دا قیمت لږ دی که زیات، دومره قدر قیمت پیسې هم نه دي خور ته ورکړې، یوې خور ته یې نه دي په میراث کې ورکړې. ما ته ووایه دې سره موږ څه وکړو؟ ما ورته چې قرآن مجید کې خو رب ذوالجلال فرمایي انما یأکلون فی بطونهم نارا، چې کومې خور دی یوه روپۍ میراث کې حصہ کېدلی خېټه ته دې واچولی، رب ذوالجلال خو فرمایي چې انما یأکلون فی بطونهم نارا، جهنم اور دې خېټه ته واچولی. ما ویل که دومره حصہ یې ورکړې او که نه یې ورکړې جهنم اور یې خېټه ته اچولی ده. ما ورته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو فرمایي کم یو انسان د خور میراث راونیولی په قبضې باندې د یوال ویښ میراث دې هم ونه نیولی، قیامت پر ورځ به رب ذوالجلال ته څه جواب ورکوي؟ دغه ځمکه چې تا د خور نه میراث کې نیولې ده په جهنم نه به اور نه به ټوکله درته جوړه شوې وي، غاړې کې به تویز په شان در اچولی شي، مې به یې ځان سره ګرځوه. ما ځکه خو موږ پښتانه ذلیلېږو چې خور ته پته ده ورته چې خور مې دومره خساره سره کېږي بې نه ورکوو. ما ورته چې دغه ځوان چې د خور میراث یې خرڅ کړلی هغه له پیسې وخوړلې، ما ورته ویل د کوم ځوان د خور میراث یې خرڅ کړلی پیسې واخیستلې خپلو بچو ته به یې خوراک پرې راوړي، ته څه وایې چې دا بچي به دا هغه نه به خارج دا وګوري؟ او بل دا ما خور میراث خو دې خرڅ کړلی او خو دې خوړلی، دا راته ووایه سبا به ته ناست وې جرګې کې به ناست وې، سپین لباس به دې اچولی وي، ښه غټه بګړې به دې وهلې وي، ښې صفا سوتره کړې به دې اچولې وي، خلکو جرګې به کوي، خو ځان ته نظر وکړه خپله خو دې ځان جرګه خو پیله وکړه چې ما کور کې خور ته میراث کې حصہ نه ده ورکړې، یتیم بچي په مال مې قبضه کړې ده او مې جیب ته اچولی. بل دا ما دا یو بل تپوس تر نه کوم، خور ته خو میراث کې حصہ نه کړه ور، لاړ خو جرګې ته سپینې کپړې ده اچولې دي، ښه غټه بګړۍ دې وهلې ده، ښه ښایسته چپړې ده اچولې دي، مې دا کپړې دا درته خور وینځلې دي، استري کړې درته خور دي، که چپړې درته خور صفه کړې دي، پګړۍ درته خور تیاره کړې، ټیکه درته خور درکړې، هغې خور ته میراث کې حصہ نه ورکوې. مې تا نه بل ظلم نشته ده چې کله دې یتیم بچي د میراث کې حصہ ورکړه، خور ته د میراث کې حصہ ورکړه، داسې ووایه زه پوخ مؤمن یم، ما ته به رب ذوالجلال جنت راکوي. بیا چې اول زه ته خپل یتیم بچي ته خپل ملسي ته حق نشو ورکولی، خور ته حق نشو ورکولی، بل نوره دنیا معاملات هغه به نوره څومره ګډوډي الله دې موږ په حال باندې رحم وکړي. ما او ته سره د مرګ خوف نشته چې مرګ به ما او ته راځي، قیامت پر راځي، ما او ته دا خوف شته بلکل مو نشته ده. ولې چې کله د یو خور په میراث باندې زه دې پښه لګوم، د خور ځمکې سره داسې سولوم چې ساته نن مرداره شه، خو تا وله چې کوم پیسې پاتې کېږي زه خېټې ته واچوم،